سلامونه ملګرو. جنید خان ما د پی اس ال حواله سره څه اهم اپډیټس راغلي دي. د الیکشن حالې ځلې خواله ډی روان دي، خو د پی اس ال حواله سره هم څه اهم معلومات چې سره په دې ویډیو کې شریکوم. بل پېښور زلمینه یو ډیر اهم کلاړي په ان موقع باندې تللی دی. کم کلاړي دی دغه په ځای کم کلاړي پېښور زلمی اشتل دي. بل د پی اس ال ټیمان چې کوم دی غیر په لاهور کې رايوځي کیږي. د چا چړمبنه میچ لاهور کې دی، نو لاهور کې خپل کیمپ لګي. د چا چړمبنه میچ په ملتان کې دی، نو څه ټیمان ملتان له هم تللی دي. په هغه باندې هم ډیسکشن کو. دینه علاوه پی اس ال چې کوم انتم سونګ دی اب کله ریلیز کیږي، په هغه باندې هم ډیټیل سره ډیسکشن کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک. ټول نه پهله خو د پېښور زلمی په ټیم باندې خبره کوو، ځکه پېښور زلمینه په ان موقع باندې یو ډیر اهم کلاړي د افغانستان نوین الحق تل دی. نوین الحق معذرت کړی دی چې زه پېښور مطلب چې کوم پی اس ال دی غیله نشم دتلې. داغه نور هم څه اګریمنټس دي. آی ال ټي ټي 20 چې کوم دی هم پرې خې نور څه اګریمنټس په نور لیګونو کې کړي. په دې وجهه معذرت کړی پېښور زلمینه. نو د نوین الحق په ځای د پېښور زلمی چې کوم منیجمنت دی ایمل خان اشتل دی. ایمل خان یو بالر دی د کوټه ګلیډیټر د ټیم حصہ هم پاتې شوی دی. د افغانستان کې لړی چې کوم دی افغان وقار سلام خیل چې کوم دی د پېښور زلمی د ټیم حصہ ده. خ بالر دی، سپین بالر دی، لیفت آرم بالر دی، ریسټ سپینر دی. خ بالینګ کوي، چانس ولا ملاویږي نه ملاویږي دا په پی اس ال کې پته لګي. خیر دا خو د پېښور زلمی حواله سره خبرې وی چې یو ډیر اهم کلاړي ته تل دی. نوین الحق تاسو له معلومه ده یو خ بالر دی، بیټینګ هم لګ ډیر کول شي. اوس پر شو پی اس ال باندې به خبرو کو. پی اس ال تاسو له معلومه ده 17-18 فروری نه پی اس ال شروع کیږي. نو لاهور ته ټیمان رو را جمع کېدل شروع شوي دي چې کوم لوکل کلاړیان دی آلریډي لاهور ته ځان رسول دي. کیمپ نن سبا کې لګي. انټرنیشنل کلاړیان چې کوم دی به هم ورځ دوه کې راشي لاهور لا. د چا چې ډومبنه میچ په ملتان کې دی، نو ملتان ته هم څه کلاړیان رسیدلی دي. خو چې کوم مطلب چې کوم کراچۍ کې سم میچونه دي ډومبني د کوم ټیمان وای کراچۍ کې خپل کیمپ لګولې دي. بل د پی اس ال چې کوم انتم سونګ دی دا پیرا علي ظفر او ایما بیگ. علي ظفر مخکې هم د پی اس ال لپاره یو سونګ ویلو، تاسو له معلومه ده هغه ډیر زیات وایرل شو. نو اوس پاکستان کرکټ بورډ علي ظفر ته یو ځل بیا دغه معاهده ورکړې ده. اني ټایم هغه سونګ چې کوم دی ریلیز کیدی شي، اني ټایم راتلی شي، نن هم راتلی شي، سبا هم راتلی شي. شوټینګ الریډي کمپلیټ شوی دی، ایډیټینګ کې بلک ډیر ټایم وي. نو هغه نن یا سبا اني ټایم دغه سونګ چې کوم دی راتلی شي. جی بل د پی اس ال حواله سره دا خبره هم ډیره زیات وایرل شوی. ورځ دوه مخکې چې پاکستان کې د الیکشن نه پس کچره حالات خراب شو، نو بیا پی اس ال کم ځای کیږي ځکه سکیورټي ایشو راتلی شي. نو په دې وجه باندې کېدای شي بیا د پاکستان نه پی اس ال ختم شي. نو دې حواله سره پاکستان کرکټ بورډ هیڅ قسم فیصله نه ورولې، هیڅ قسم دای سنوي اپډیټس نه راغلي. پی اس ال فعال په پاکستان کې ټول کلاړیان پاکستان ته رايوځي کیږي، لاهور ته، کراچي ته او ملتان سټیډیم ته. الته الریډي سره لوکل کلاړیان چې کوم دي پاکستانی کلاړیان الریډي رسیدلي دي د خپل کیمپ لګولو د پاره، پریکټس شروع کولو د پاره، پلانینګ کولو د پاره د پی اس ال میچونو حواله سره. نو الریډي سټ کسان مطلب ټیم چې کوم دی رو ټیمان الته جمع کیږي په کنسرن ګراوندونو کې. دین علاوه دا هیڅ قسم اپډیټس نشته چې پی اس ال په بل ملک کې وي یا پی اس ال پاکستان کې نشته. سکیورټي ایشو په وجه باندې الریډي تاسو له معلومه د الیکشن پر وجه باندې ډېرې حالې ځلې روانې دي. دا فاینل ریزلټ هم نه دی راغلی. په دې وجه مختلف علاقو کې احتجاجونه هم شروع دي، خلک پکې هم شهیدان شو. نو حالات چې کوم دي خراب دي، خو د پی اس ال حواله سره لا فلحال داسې هیڅ قسم اپډیټس نشته. جی نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس تاسو سره مې شریکول. ډېره زیاته مننه جی. والسلام.